السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا کلام د ټولو پښتنو ته ډالۍ وي، کولر دی او کوبر دی، خو صرف نفرتونه خورول غواړي او بغاوت خورول غواړي. صرف دا کلام دی هغوی ته ډالۍ وي چې کعبه زمونږ یوه ده، کلمه زمونږ یوه ده، عقیده زمونږ یوه ده، سجده زمونږ یوه ده، پاک سبحان زمونږ یو دی او قرآن زمونږ یو دی. چې د ستا ژبه پښتو ده او زما ژبه پښتو ده، چې د ستا ژبه پښتو ده او زما ژبه پښتو ده، نو زمونږ په دې منزل کې دا نفرت اخر په څه دی؟ بغاوت اخر په څه دی؟ دا نفرت اخر په څه دی؟ بغاوت اخر په څه دی؟ ته زما د سر دشمنی او زه ستا د سر دشمنی، ته زما د سر دشمنی او زه ستا د سر دشمنی، ته زما د وینو تږې او زه ستا د وینو تږې. دا ټول خلک خو پوهیږي داسې نه چې نه پوهیږي، دا ټول خلک خو پوهیږي داسې نه چې نه پوهیږي، خو یو کس پکې پیدا کی په دې کار باندې لګیا کی، بس نفرت خورول غواړي، بغاوت خورول غواړي، د یو بل سمو په جنگ کې خو په وینو مخرن کې د دوی سینه سړه شي، زمورونه پکې مړه شي، بدنام ځکه پښتانه شي چې لږ سوچ فکر ونه شي، چې لږ سوچ فکر ونه شي، بس روان په هغه لارې شي، ملګری د اغیار شي، ترېنه جوړه ځانه ځاني شي، عجیبه مسلمانی شي، ترېنه جوړه ځانه ځاني شي، عجیبه مسلمانی شي. یو جذبه پکې پیدا کی دغه کار ورته روا کی، یو جذبه پکې پیدا کی دغه کار ورته روا کی، یو جاکټ ورله پیدا کی، خودکشي وکي او ځان تباه کی، خودکشي وکي او ځان تباه کی. دا تاوان اخر د چا دی او خفګان اخر د چا دی؟ ته زما د سر دشمنی او زه ستا د سر دشمنی. یو بل لر ډال شو، د دښمن مخې ته دیوال شو، د سجاد زړه به ښه شي، دا ارمان به یې پوره شي چې یو موټی ټول پښتانه شي.